لیکلی دی دومره اخلاص چې زموږ په محدثینو کې دی دا په بل چا کې نشته د مارو په ډېر لوی محنت او ډېر لوی اخلاص د احادیث د حضور پاک را جمع کړل او لږ نه په لکونو احادیث په لکهاو احادیث د را جمع کړي دي او یاد کړي دي او په هغه لکونو احادیثو کې د دې کتاب انتخاب کړی ځکه چې مولانا صاحب تاسو ته فرمایل چې تقریبا سره د مقرراتو 7000 او 300 تقریبا څه کم دا احادیث دې کې جمع کړي ډېره خواري او محنت یې ولا کړی نو د هر حدیث نه مخکې یو عنوان یې ښودی هغې عنوان ته موږ ترجمة الباب وایو دې کې د دې یو مقصدي دلته هم چې کوم حدیث دی دا کلمتان حبیبتان سره د خپل سند نو د هغې نه مخکې یو عنوان یې ښودی یو باب یې ښودی ترجمة الباب باب قول الله عز وجل وندوع الموازين القسط ليوم القيامة ده ولې دا عنوان دا باب دلته ښودی ترجمة الباب یې دلته ولې ذکر کړی زمارونو د دې دوه غرض لري د امام بخاري په ساده پښتو کې ویم تنګېږي امام یوې غرض اولی دی یوې غرض ثانوي دی زمون علما دلته هغه غرض ثانوي ذکر کوي چې مسله د وزن د اعمالو ده او چې هغه کم غرض اولی دی نو نه ذکر کوي حالانکې د ده مقصد جدا دی د ده غرض اولی رد دی په بعض حنابلو باندې او یو مسله پېښه وه په یو زمانه کې زمانه د مامون الرشید بادشاه هغه معتزلي شو په دې خپل اخر وخت کې د معتزله او مذهب اختیار کړ دا ځان له تاریخ غواړي خو د وخت د کمي په وجه درته نه ویم او دې ته به د خپلو استادانو ذکر کړی بس فیصله وکړه آردیننس یې جاري کړه او د خپل چې پارلیمنټ او یا مجلس شورا د هغې نه منظور کړه او قانوني شکل یې ورکړ اسو ادا چې د نن نه پس به د احادیثو درسونه بند دي بس یو محدث به هم د حدیثو درس نه کوي د نن نه پس چې څومره مدرسې دي که هغه د سرکار لاندې دي سرکاري دي او که پرایویټ مدرسې دي هغې کې به د معتزلو مذهب ښودلی کېږي بس د معتزلو چې کوم ګنده عقایدو هغه په هغې کې ښودلی کېږي د معتزله څه ګنده عقاید ورو د هغې دارومدار د ګمراهۍ دا یو ډله تېره شوې ده د صحابو په آخري زمانه کې او د تابعینو په اوله زمانه کې او مشر واصل ابن عطا د اصل کې د حسن بصري شاګرد و خو ده بیا څه غلطه نظریې ته واوړېد نو ځان له خپله ډله جوړه کړه درې څیزونه د دوی د ګمراهۍ اسباب یو څه تحسین الظن بالعقل وعقل خګمان بیکو او دویم الجهل بمقاصد الشرع د شریعت د مقاصدو نه دا ناخبر او دریم اتباع الهوا د قرآن او سنت مقابله کې د خپل خواهش متبعین خو دا دوه به پرېږدم دا خبرې اوږدېږي لنه دا یو به وویم چې دوی د عقل بچي دی به وی زمون عقل چې کم څیز اخلي نو حقه مونږ منو او چې کم څیز زمون د عقل نه بالاتر دی مونږ نه منو مونږ څه وایو مونږ وایو که کم څیز زمون د عقل لاندې راځي او الله او رسول ویلی دی اما او که کم څیز زمون د عقل نه ماورا دی بالاتر دی زمون عقل ورته نه رسي او خدای او رسول ویلی دی نو مونږ یې بیا منو که عقائد سره تعلقی بیا ورته ایمان بالغیب وی الایمان بما غاب عن بداهة العقل والحواس الله وی فرشتے شتا زما د عقل نه بالاتر دی خو چې الله وی او د الله رسول وی زه مانم جساس احکام القرآن کې لیکلي دي چې جبریل علیه السلام نه یو ځل حضور پاک تپوس وکړ وی ته چې قرآن شریف ماله راوړې نو څومره ساعت کې را رسېږي ګوره د دې ځمکې نه لومبي اسمان ته د 500 کالو مزل دی د تیزې سورلی
یا د لومبي نه دویم ته د 500 سال مسافت دی د تیزې سورلی دویم نه دریم دریم نه څلورم ځه و اسمانونو د هر دوه اسمانونو منځ کې دومره د تیزې سورلی پته نشته چې کومه سورلي د سفر دی بیا د هغې نه د الله د عرش پورې دا ته قرآن چې راوړې څومره ساعت کې را رسېږي دا خو ډېر لوی منزل نو حضرت جبریل ورته وایي دا الله رسوله وی قبل ان یرتد الیک طرفک ستا سترګه نی رپېدلې چې در رسېدلې اوس د عقل نه خبره بالاتر شي ولې قرآن شریف کې نه دی راغلی حضرت سلیمان علیه السلام چې د هغه ښځې تخت یادو چې دا به څوک راورسوي بلقیس یا هر څه چې دي خو یو ښځه وه یو بادشاه وه قرآن شریف کې ذکر ایکم یأتینی بعرشها د هغې تخت شاهي به څوک راوړي قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک زه بیا دومره ساعت کې راورسوم چې ته به ودرېدلې نه یا ستا مجلس بنی ختم شوی وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک یو رب ته سترګه کې درته رارسوم او الله فلما رآه راورسېد تخت عقل نه بالاتر خبره او خدای و رسول وی نو زما اعتماد په عقل نشتا که د عقل لاندې او ته منې نو اعتماد دې په عقل راغی او که د عقل نه بالاتر ته منې نو اعتماد په چا راغی په الله او رسول خدای زما عقل ورته نه رسي او الله او رسول وی نو زه یې منم نو کرامت د اولیاء دوی نه مني وی دا زمونږ د عقل نه بالاتر خبره عذاب قبر نه مني ولې زمونږ عقل یې نه مني معجزات د پیغمبر نه مانی ولې وی د عقل نه بار خبره حتی کې وزن د عمل چې د غرض ثانوي دی دام نه مانی چې د قیامت پر ورځ به اعمال وزن کېږي وی وزن په چا کې کېږي وزن په یو مادي سیس کې کېږي او موږ چې څومره نیکۍ بدی کوو دا اعمال چې څومره دي اذا وجدت او د مدح ختمیږي د دې اعاده د معدوم خو محاله ده دی وی او که بالفرض اعاده رام شي نو بیا هم غیر متقوم بنفسها دي یعنی یو ماده نه لري جوهر نه دی وزن به د ټیپرو کې وزن به د اوسپنې کې وزن به د سرو کې یو ماده لري غیر مادي څیز به بذات څنګه وزن کې نیکی به څنګه وزن شي او ګناه به څنګه وزن شي زه تا ته وایم چې تا پرون 15 منځونه کړي دي ته راوړه چې وتلو چې دا به 100 کیلو خېږي ته به چې استاد جي منځونه څنګه راوړه یا تا پروس کال د رمضان روزي نیولې نیک عمل دی ته راوړه لږ تلو چې دا به 100 منه خېږي ته استاد جي بیګا خو د مازغټي کو دا نن در باندې سبالو منځونه روزي د په کم ځای کې راوړم دا خو نه شاپر کې چولې کېږي او نه پته لګي دقه عقل پسې دا ظالمان روان زموږ امام بخاري رحمت الله علیه غرض ثانوي دقه دی په دې سپیرو باندې رد کوي او رد یې څه دی چې الله وایي چې وزن د عمل کوم او رسول الله مبارک فرمایي چې د قیامت پر ورځ یو طلبی او په هغې باندې اعمال وزن کېږي بس چې خدای او رسول وایي نو که زما عقل ورته رسي که نه رسي زه یې منم دا زما ایمان د الله او د رسول په خبرو کې او عقل به م ورته ورسو عقل به څنګه ورسو عقل دا چې دا زمونږ څومره اعمال دي دلته یې کوو د دې وجودونه دي خو مونږ ته دلته نه ښکاري او د قیامت په ورځ به راته ښکاري هغه وجودونه به الله راوالي او په تله کې به یې ورواچي اعراض د دې عالم په عالم مثال کې اجساد لري وجود لري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بین انا نائم زودوم اتیتو بقدح من لبن د پیو کاسر علی چاروړه فشربت منه ما ته پیوسکل واعطيت فرض عمر بن الخطاب چې زیاتی پاتې حضرت عمر رحمه ورکړ صحابه تاسو کې ما اولته یا رسول الله د خدای رسول تعبیر دی ورسو استا و العلم اولته العلم علم اوس علم غیر مادي شی دی په خوب کې شکل دا پایو دی یا دین غیر مادي شی دی په خوب کې شکل د کمیس دی یا حضور پاک فرمایي او تور خزب برسری
بد شکله مې ولیده چې د مدینې نه لاړه جحفې ته وایي د الله رسول تعبیر یې څه دی وایي د مدینې نه چې کومه بیماري وبا وه نو هغه جحفې ته لاړه منتقله شوه نو وبا خو غیر مادي شی دی او په خوب کې شکل د تورې بد شکله ښځې دی دقه رنګې زمونږ د دې اعمالو به هلته شکلونه یي ابه راواخلي او په تله کې به یې واچي خو زه راته یوه خبره کوم پې ځان پوه کې دا شکلونه به یې څنګه یي الله ته پته ده خو خاصیتونه په حدیثو کې شته د نیکۍ خاصیت دا دی چې دا به یخی یخوالی به یې پکې او د ګناه به ګرموالی به یې پکې لکه بعضې څیز وي نو هغه یخي چې لاس کې بنده ونیسي خوند ولا ورکوي او بعضې څیز ګرم وي چې لاس کې ونیسي نو ویې غورځوي چې لاس مې ونه سوځی د نیکۍ یو صفت دا چې دا به یخي ګناه به ګرم نیکي به خشتۍ ښکلې به وي سړی به وایي چې کتې مې وته خوند به ولا ورکوي او ګناه نه به خلک نفرت کوي بد شکله به شکل به یې سخی د نیکۍ نه به خوشبویي ځي او د ګناه نه به بدبویي ځي دا صفتونه یې راغلي په حدیثو بل هغه نیکي چې هغې سره ایمان وي د هغې وزن به او چې کومې نیکۍ سره ایمان ني لکه دا کافران هم یو بل سره خیر ښېګړې کوي رفاهي کارونه کوي و ایمان ورسره نشته هغه نیکي به داسې لکه هباء منصوره وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصوره دا په دې نور کې چې دا کم ذرات تاسو وینئ هغه وزن خو نه لري او نه د هغې څه درونو اهل شته نو د معتزله یو مذهب دا دی د دې نور جوابونه شته خو دا یو جواب کافي دی نو امام بخاري په رد وکړی ثانوي رد غرض دی چې وندعو الموازین القسط لیوم القیامه الله فرمایي قیامت پر ورځ به د انصاف تجې ولګو او هغې باندې به څه تعلم اعمال د بنو آدم او د هغوی خبرې به پرې وزن کوم هغې له به شکلونه ووجدوا ما عملوا حاضرا او حق به پکې واچئ وبتلي نو اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه که نیکۍ درنه شو خوشحاله زندگی د جنت و اما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه که نیکۍ سپکې شو ګناه درنه شوه نو جهنم یې ځای دی الله یې زموږ نیکۍ درنې وزندارې دا په هغې باندې رد شوس بس ما مختصر وي دې کې نور جوابونه هم چې څوک اشخاص ته لیکل کېږي څوک صحف ته لیکل کېږي او زما شیخ و علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه هغه به فرمایل وایي د دې معتزله او دا خیال دی چې قیامت پر ورځ به زموږ د ګوړې د منډۍ تله پرته یا د تماکو د منډۍ تله به پرته یا د بوسو تله به پرته د خدای بندګانو تله پېژنئ او که نه زموږ یو کتاب د شرع قاید هغې ته تلې تعریف کړی دی الميزان ما يعرف به مقادير الاشياء تل هغې ته وایي چې د شي مقدار پې معلومیږي نو نن سبا په انسان هم داسې آلات رېستې دي چې د غیر مادي شیانو مقدار ښیي لکه ترمامیټر یو تله ده خوله کې کېده نو ته به غیر مادي شی دی هغه درته ښیي چې د مات 102 ته به 103 زلزله تللی کېږي مقدار یې معلومیږي په آلاتو باندې بلندی رفتار مخکېوالی رسنوالی تیزی نو اوس غواړو چې اشکال نشته خیر دا الزامي جواب دی اصل دا چې یو تله به د قیامت په ورځ او په هغې کې به باقاعده وزن کېږي نیکۍ او بدۍ به شکلونه یي به پکې ور واچوي زما وروڼو د دې نه هم دوی انکار کوي ولې وایي د عقل نه بالاتر ولې سورات هم نه مني یاره دوزخ د پاسه کوم پول دی او په هغې به خلک تېرېږي وایي دې باندې به څنګه څوک تېر شي د ویښته نه نرۍ دی او د تورې نه تېره دی نو چې د ویښته نه یو شی نرۍ شي او د تورې نه تېره شي په دې به څوک تېرېږي څنګه دا یو خبره کوم لطیفه غوندې ده زموږ علاقه کې یو سړی اوس مړ دی ښه سړی ملا نه نیک سړی نو هغه چې ته د پولیس ورات تقریر کړی وی د ویښته نه نرۍ دی او تورې نه تېره دی یو مقتدي وله چای پخه کړه او دا پنډور چرګ ورته دویم دا سپین دی وله پخ کړی دا فارامې چرګ دی وله سور کړی ښه په خوړو کې چې هغې پرېوخوړه پوره یې پرې خلاص کړه وی استاد جي تا چې پرون وی چې یو پول دی او د ویښته نه نرۍ دی او تورې نه تېره دی دا داسې مونږ یارولو که داسې حقیقت دی
هغه نه بیخ دی وزه ما ولې یارول دا خو په حدیثو ثابت دی نو ستا چې ته به پسې تېروځې ستا خو هم چشمه کې اچولې دي او کونټی د لاس کې د ډولۍ ډولۍ کېږي چې په لاره ځې خو څه دم به د سړی چې پې تېرېږي ستا چې هغه دم راته وښایه په هغه 18,000 قامه کې به تا پسې کوم ځای ګرځم هغه ورته وی چې دا نن دې کوم کار وکړه که نه دا کله کله کوه نو موټر وی به یې کوم درته ما ویله که موټر وی څه ته وایي حضور پاک فرمایي چې بعضې خلک به پې داسې پورې وځي کل برق لکه د برېښنا په شان کا جا سونو په شان کر رکاب د اوښانو په شان او څوک به پیاده پې ځي هیرونو دې خوا محشر دی د جمع ځای د حساب کتاب دوزخ دی دوزخ نه پورې غاړه جنت دی بله لار شته نه چې حساب کتاب وشي د محشر ځمکه به الله ختمه کړي بس اوس دوزخ دی پې پل دی پورې غاړه جنت دی بله لار شته نه ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه هر سړی به په دې پل ورځي ورود دی ګورئ مجاوزها نه دی تېرېږدونکې نه دی ورځي به پې نو که د الله طاقت چا سره وي خو پورې به وځي که د الله طاقت نو څوک نشي ورځي چې ګناهونه ترې په دې تاو ختمېږي ورو سزا ورته میلاویږي او څوک په څوک که په منډه حضور پاک فرمایي بخاري مسلم کې حدیث دی منډه به وایي الله به ورته څه ناڅه اسانه کړي اوس دی وایي دا وایي نه منو وایي دا عقل نه بالاتر زما وروڼو تاسو ته یو مثال در کوم چې تاسو پوه شئ یو سړی دی په سترګو ړوند دی ړوند ما سره م یو نابینا ملګری دی کله کله نعتونه یې تاسو اورئ بشیر جان یې نوم دی هغه نه مې یو ځل تپوس وکړو مې بشیر جانه ستا پړه څه ارمان دی هغه ما ته وایي چې زما پړه د ارمان دی چې دا تور رنګ څه ته وایي او دا شین څه ته وایي او دا سپین څه ته وایي تور څه شی دی او سپین څه شی دی او دا شین څه شی دی او دا خړ څه شی دی یاره ما وایي واقعي نرم او کلک خو به په لاس معلوم کړي لاس خو د ړوند شته ګرم او یخ به په ژبه معلوم کړي په ټچنګ به معلوم کړي دا شی ګرم دی دا او خوږ او تریخ به په ژبه معلوم کړي اواز به په غوږ معلوم کړي خوشبو بدبو به په پوزه معلوم کړي لیکن واقعي دا رنګونه خو دې نشي معلوم ما ورته تاسو خوبونه څنګه یې نه په خوب کې تاسو څه وایي موږ په خوب کې انسان نینو وجود نینو اوازونه وو چغې وو اوازونه موږ څوک وینو نه په خوب کې دا هغه چې پیدایشي ړوندېږ وایي چې وروسته ړوند شوي هغه زموږ په شان خوبونه وایي موږ اوازونه ورو ما دې هغه کې وایي واقعي چې دې خو دا رنګونه د سر نه بلکل نه پېژني لکه دا خو که تا چې تا ښه توره او بدنما ښځه م درته په نکاح کړه نو تا ته به پته نه لګي ته به وایي چې وحور عین د جنت نه راغلی یو لطیفه به راته ووایم هلکه شی خطرناکه ده خو خیر وایم یې درته مونږ یو قاري صاحب هغه له ښځه کړې وه هم د افغانستان وایي ښځه رالو کې چاته مې لکه څوک ښځه ولو کې وله هم ښځه وکړله بیا مبارکۍ له ورغلم مې حافظ صاحب ښځه دې څنګه ده وایي څوک خو شته نه ما یې ته څوک څه کوې نه وایي ځان له درته وایم مې ښځه وایه څوک نشته وایي ولا چې ډېره ښایسته ده ولا چې ډېره ښایسته ده نو مې ستا بېخوده ستا خو نظر نه لګي نو تی په خشتوالي څه پېژنې هلکه بېادبي دې معافي مخکې مې راته وویل مې تا ته څه پته لګي چې خشته ده ستا خو نظر نه لګي وایي په ستره